أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. دین مخکې آیاتونو کې د مشرکینو د داسې ناکاره عملونو ذکر چې هغه عملونو سره دا د عذاب الهي مستحق جوړیږي، خو د دو د عذاب نه د بچ کېدو دوه اسباب دي. د هغه اسباب په وجه باندې په دو عذاب نه راځي، او چې دا اسباب لري کړی شول نو بیا به عذاب کې مبتلا شي. هغه یو سبب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجود دی، او دویم سبب استغفار دی او بخښنه غوښتل. ظاهر ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مکې مکرمه کې وو نو په کافرو عذاب نو راغلی، په مشرکینو عذاب په مکې مکرمه کې نو راغلی. چې کله حضور صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو نو بیا د عذاب هغه ممانعت ختم شو او دا په عذاب کې مبتلا شو. دا د عذاب مستحق ولی جوړ شي نو دا هغه یو وجه د بیت الله شریف نه خلق منکول، خلق بندول، خانه کعبه د خلق نه پرېښودل او په بیت الله شریف باندې خپل قبضه جمعول. اوس دویم سبب ذکر کیږي، دویم وجه ذکر کیږي چې دا د عذاب مستحق ولی جوړیږي چې تو یو خود بیت الله شریف او د جمعات د آداب و لحاظ او خیال نساتي، او دویم دو چې کومه بندگی او عبادت کوي هغه بندگی او عبادت په خپل طریقې د پیغمبر په طریقې نه کوي، نو په دې وجه باندې دا د عذاب مستحق جوړیږي. اول د بیت الله شریف احترام او ادب دا په هر یو مسلمان باندې فرض دی او ضروري دی. بیا د هر یو جماعت ادب او احترام ضروري دی. د جماعت ځمکه چې دا د عام ځمکو په شان نه ده، دا ژوندۍ ځمکه ده، او جماعت چې دا د عام کورونو په شان نه دی بلکې دا د الله کور دی، او دا الله رب العزت په کورونو کې محبوب ترین کور دی. احب البلاد الى الله، الله رب العزت ته محبوب ترین په ښارونو کې هغه کوم ځایونه دي؟ مساجدها، د ښارونو جوماتونه دا الله ته محبوب دي، او بازارونه الله رب العزت ته مبغوض دي، لکه ناپسندیده دي الله ته. نو د جماعت ادب او احترام ضروري دی. مشرکینو سره د جماعت ادب او احترام نه. دویم عبادت او بندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې ضروري ده. کوم عبادت او کوم بندگی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې نوی نو هغه ناقابل قبول ده، هغه د الله په دربار کې نه قبول. د مشرکینو څه طریقه وا؟ یو چې کله به د بیت الله شریف طواف کو نو دا به په برهنه حالت کې کو، بربنډه باندې دا به وی چې زموږ دا کپڑے او جامې چې دا ګناهګار دي، دا ګناهګاری کپڑے او جامې بزان نه لري کو او بیا به طواف کو. یو طریقه دا و. دویم چې د طواف د لپاره بدلل، د عبادت د لپاره بدلل، نو د کور په دروازې بلاړل او چې کله بیا واپس راتلل نو بیا به دا ګمان او دا خیالو چې موږ خو پاک شلو، موږ وبخلی شلو، نو اوس په دې دروازې راتلل نه دي پکار، ځکه چې دا دروازه ګناهګاره ده، موږ په دې ګناهګار ته ځو. نو د کور وروستو طرف نه به راغلل او دیوار به مات کړو، کور ته به داخلېدل. او دا دواړه طریقې د شریعت نه خلاف او دا د الله رب العزت د حکم نه خلاف دي، ځکه چې
ګناه که کړ دی نو د انسان کړ دی د کپړو نه دی کړی د جامو نه دی کړی که ګناه کړ دی نو انسان کړ دی د لارې ګناه نه دی کړی او په د کومې دروازې باندې دی ځي نو د دروازې ګناه نه دی کړی دا طریقه دا د دو خپله طریقه وه ځان نه جوړه کړې شوې د الله د حکم نه خلاف دویمه طریقه به د دو دا وه دو به چې عبادت او بندګي کوله یا به طواف کو او یا به مسلمانانو عبادت کو مونځ به کو نو دو به سیټیانې بجاولي او دو به تاړی وړي لاسونه به یې پړکونه وښکل او سیټیانې به یې بجاولي نو په دې کې دوه قباحتونه راغلل یو خدا چې د الله د کور احترام یې وکړو د الله د کور ادب یې ونه کړو حالانکه روایاتو کې راځي کوم سړی جومات ته راغی جومات ته داخل شو نو جومات ته چې داخل شي دی به سلام ووایي خو که کله عبادت کې خلق مشغول او مصروف دی نو بیا به سلام هم نه وي د سلام اجازت هم دې نشته جمعات کې دی به عبادت کې مشغول شي مصروف بشي که د قرآن تلاوت کوي نوافل کوي ذکر و اذکار کوي دنیا خبرونه به ځان ساتي تر دې چې دی به خپل د ګوتو نه ټکونه هم نه وباسي په جومات کې د دوی هم اجازت نشته دا هم بې ادبي ده دغسې په مونځ کې هم ګوتو نه ټکونه وختل مکروه دي نو چې کله په مونځ کې او په جومات کې د ګوتو نه ټکونه وختل مکروه دي نو بیا یو سړی په بیت الله شریف کې دی او عبادت کوي او دی تاړی بجاوي یا د دې سیټیانې وي نو دا خو ظاهره ده چې د ټکونو وختل نه لوی عمل دی یو لوی کار دی نو دا په طریقه اولا ناجایز دی نو په دې کې یو د جومات بې ادبي وکړله د جومات د ادب خیال او لحاظ ونساتل او دویم په بندګۍ کې ځان نه طریقه داخل کړله په عبادت کې د ځان نه یو طریقه جوړه کړله چې دا طریقه د قرآن او د حدیث او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو نه ثابت نه ده دا طریقه د ځان نه ایجاد کړله نو د عبادت رد شو دا ناقابل قبول دی نو د مشرکینو عبادت به داسې سیټیانې بجاولي تاړی به بجاولي او نن دا طریقه مسلمانانو اخیستې ده اگر که په مونځ کې خو نه کوي خو عام طور سره څومره سیاسي جلسې کېږي سیټیانې بجاول تاړی بجاول بیا دا میچونو ته خلق ناست دي مونځ هم لاړ او د الله رب العزت نه مغافله دي په غفلت کې او هلته کې چې څوک میچ کوي نو د هغو چې کوم لباس دی نو هغه لباس هم غیر شرعي دی د هغو د سطر لحاظ او خیال هم نه ساتلی کېږي لکه د انسان چې کوم مستور اعضا دي د نارینه د نوم نه تر زنګونانو پورې او زنګونان پکې داخل دي او عام طور سره میچونو والو کوم لباس اچولی نو هغو زنګونان ښکاري دا عورت یې پټ کړی نه او دا سوالګری چې ورته ناست دي او دی چې میچ ګوري نو دی د هغه عورت ته ګوري یو خو هغه هم ناجایز وکړله چې خپل عورت یې نه دی پټ کړی او دی هم ناجایزه کوي چې د بل عورت ته ګوري د بل سطر ته ګوري او بیا به چې په هغې کې څوک کارکردګي وکړي نو هغې باندې سیټیانې بجاول او تالی بجاول دا طریقې د مشرکینو د کفارو وي خو دا اوس مسلمانانو واخیستي هغو ترې بېغمه شول اوس یې مسلمانانو ته دا ورسولي او دا مسلمانانو واخیستل اوس دو داسې کوي یا به جلسې جلوسونو کې داسې کوي یا به په میچونو کې داسې کوي یا به په ودونو کې نورو خوشحالیانو کې داسې کوي چې کومې طریقې هغه د غیرو دي او حدیث کې راځي من تشبه بقوم فهو منهم چا سره مشابهت اختیار کو دی د هغو سره یې پرست کړي او دی د هغو نه دی لباس د غیرو اختیار کو خپل وضاقت خپل دا بدن خپل دا چهره خپل دا لباس دا د غیرو اختیار کو خپل چال چلن خپل خوشي غمي دا د غیرو په طریقو باندې راویستله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې پرېښودلې نو په ورځ د قیامت به د حشر هم الله رب العزت هغه خلکو سره وکړي چې تا دنیا کې د دو لباس خوښ کړی و د دو چهره دې خوښه کړې وه د دو د ویښتو په شانې ویښته دې خوښ کړي او د دو د لباس په شانې لباس دې خوښ کړی و د دو د
خوشحالیانو په شان خوشحالیانې او د دوی د غمونو په شان غمونه به دې خوښول او د دوی طریقې به دې خوښولې هغه به دې اختیارولې پر ورځ د قیامت. زه نن ستا حشر دوست نن تو دو سره پاسولې شللې زه چې د دوی کوم حشر دی هغه به ستا وي. نو مسلمان د هغه خلکو طریقه اختیار کړي د کفارو د مشرکینو د غیر مسلمانو چې کوم طریقې د هغه وي. بیت الله شریف کې دندې دي او تاله بجاوي، بیت الله شریف کې دندې دي او سیټیانې بجاوي، بیت الله شریف کې دندې دي طواف کوي او تاله او سیټیانې بجاوي. هغه طریقې مسلمانانو واخیستلې، هغه دستور هغه رواج مسلمان اپناو کو. نو څنګه چې هغه ته الله رب العزت حکم کوي چې تاسو عذاب سکه خپل د کفر په وجه باندې تاسو بدته وي چې تاسو عذاب سکه داغه د طریقو اختیارول په وجه باندې فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. سکه عذاب تاسو په سبب خپل د کفر کول چې تاسو کفر کوئ. هغه له الله سزا ورکړه په جنگ بدر کې، په جنگ احد کې، په غزوه تبوک کې، په غزوه حنین کې، فتح مکه په موقع باندې، په نورو غزواتو کې الله رب العزت ورله سزاګانې ورکړلې. هغه د دنیا سزاګانې وي او د مرګ نه وروسته تر اوسه پورې، تر اوسه قیامت پورې او د قیامت پر ورځ دایمي هغه په عذابونو کې او سزاګانو کې وي. نو دته به ویل شي چې اے د نومي مسلمانه تا چې د هغو طریقه اپناوله، د هغو سره مینه محبت ساته، د هغو په رواج او د هغو په دستور باندې ته روان وي، نو تم سزا سکه. اگر که د هغو سزا به زیاتې ستا به کمی، خو تم سزا سکه لکه څنګه چې هغو ته سزاګانې ملاوي. وما كان صلاتهم عند البيت او نو مز د دوی عبادت د دوی په خوا د بیت الله شریف کې د خانه کعبه په خوا کې الا مکاء مگر سیټیانې بجاول وتصدیه او لاسونه پړقول. فذوقوا العذاب پس سکه عذاب بما كنتم تکفرون په سبب د هغه چې تاسو کفر کو، چې کوم کفر کوئ نافرمانی کوئ د دې په وجه باندې عذابونه او سزاګانې سره